د انګلینډ او د آسټریلیا د 15 میچونو ونډه سیریز اختتام پذیر شوی دی. بیګا پکې 15م ونډه میچ چې دا د میچ کې آسټریلیا ډیر زبردست پرفارمنس کړی دی. ډیر خپل سٹارټ یې وشتلی او 309 رنزونه چې سکول چې 309 رنز چې سکول پسې په شل اورونو کې 165 رنزونه آسټریلیا ورپسې کړي. آسټریلیا طرف ټریویز هیډ د دې سیریز مین اف د سیریز هم راغلی دی او د 15م میچ مین اف د میچ هم راغلی دی. او دا سیریز آسټریلیا د انګلینډ نه په انګلینډ کې وګټلو. 15 میچونو کې 3 میچونه آسټریلیا وګټل او 2 میچونه انګلینډ ګټلي دي. دواړو لوبډلو له طرفه ماډرن کرکټ شوی دی. دواړو لوبډلو له طرفه یو بهادر کرکټ شوی دی. ډیفنسیو مایند سیټ چې کوم دی د کرکټ نه ختم شوی دی. ډیفنسیو مایند سیټ که صرف پاتره نو هغه صرف د پاکستان په ټیم کې پاتره. نور اٹیکینګ گیم دی، بهادرانه گیم دی. تاسو ګورئ اٹیکینګ گیم څنګه آسټریلیا کړی. که سکور کارډ طرف ته موږ راشو، سکور کارډ باندې نظر واچو، لومړنی بیټینګ انګلینډ کړی دی چې په 309 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی 49.2 اورونو کې. څلور بالونه ته هم سپیر پاتې شوي دي. دې کې انګلینډ سره خپل بیټینګ چې کم دی هغه ډکټ کړی دی چې په 91 بالو 107 رنزونه، فیلسال 27 بال 45 رنزونه، ویلجیک په 0 آوټ شوی دی. هری بروک 52 بال 72 رنزونه. لکه دای په ون ډے کې داسې بیټینګ کوي لکه د T20 غونډې. جیمی سمith 9 بال 6، لیوینګسټن 3 بال 0، بیتل 27 بال 13، برایډن کارس 18 بال 9، عادل راشد 35 بال 36، میتھیو پارټس 15 بال 6 اور اولی سټون 15 بال 9 رنزونه کړي دي. د آسټریلیا د طرف میچل سٹارک 6 اوور 47 رنز ورکړي، وکټ یوم نه لري. جوس هیزل ووډ 6 اوور 33 وکټ یوم نه. ارون هارډي 5 اوور 38 2 وکټي. ایډم زمپا 10 اوور 74 اور 2 وکټي اشتري دي. میکسویل پکې هم 10 اوورونه کړي چې 10 اوور کې 49 رنزونه اور 2 وکټي. کوپر کانولی 4 اوور 31 وکټ یوم نه. میتھیو شارډ 2 اوور 6 وکټ یوم نه. او ټریویز هیډ پکې هم زبردست بالینګ کړي. جوړ اٹیک بیټسمن دی، خدای ایز ا پارت ټایم بالر هم استعمالي. ټریویز هیډ چې کم دی 6.2 اوور کې 28 رنز ورکړي او 4 وکټي اشتري دي. نور که تاسو ګورئ خو بالران وسره 4 وکټي نه اشتري. په جواب کې بیا آسټریلیا څنګه بیټینګ کړی راشي. د آسټریلیا اٹیکینګ گیم وګورئ. 309 رنزونه چې اسکای نو 309 رنزونه چې سکول پسې په شل اورونو کې د 165 رنزونه کړي دي او 2 کلاډیان صرف آوټ. لکه مطلب دا سکور د ډیر په اسانه باندې چې سکول شو. زم چې داسې بیټینګ دی روان کړو نو کې د شي په 40-45 اورونو کې د 309 رنزونه چې اسکړو. میتھیو شارډ ور سره 25 بال 58 رنزونه کړي، تقریبا 200 سټرایک ریټ سره بیټینګ دی. ټریویز هیډ 26 بال 31 رنزونه، سټیون سمith 48 بال 36 رنزونه اور جو سنگلس ور سره هم په 20 بال 28 رنزونه کړي دي. بیا باران شو. د باران په وجه باندې میچ ودرېدو چې په ډک لیوز باندې د میچ فیصله شو. دا میچ په 49 رنزونو باندې د آسټریلیا لوبډلې وګټلو. مطلب 49 رنزونه د مخ کیو، 165 کې د 49 رنزونه د مخ کیو. نو ځکه په 49 رنزونو باندې دله دا میچ ورکړل شو. نو دی ویل شي اٹیکینګ گیم. دا کچری بل لوبډله ونه کې دی شي ډیفنسیو مایند سیټ سره تل اٹیک چې کم دی اوپنران ولا زبردست سٹارټ ورکو. هغه سٹارټ چې کم دی بیا ښکته بیټسمنانو هم کنټینیو ساتلو کوشش روان کړو جی. نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.